وما نرسل المرسلین او نلیگو منگا پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی و منذرین يرون کی. دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې دا مولانا مفتی سید شاه صاحب قرآن درس وکړو، خو اوس موږ اپس کې اړو یو بل ته، یعنې یو بل سره زده کوو. نو په نمبر هغه ویل شوی سبق وایو. تاسو ته غوږ کېږدئ، د الله د رضا لپاره شیر کړئ. که څه قسم غلطیانې موږ نه کېږي کومنټ کې لازمي موږ ته ووایئ، او خاص کر علما حضراتو ته پکار دي چې زموږ ترجمې ته ښه غوږ کېږدي. اوس ویډیو مخې ته ګورئ، او دا صورت دی صورت انعام، یعنی 48 نمبر آیات نه والی تر 55 نمبر آیاته پورې دا ترجمه ده. اخره پورې ښه غوږ کېږدئ، او دې کې ډېره زبردسته ترجمه ده. فمن هغه څوک آمنا چې ایمان راوړ فاصلح عمل نیکو کو نو فلا خوف نه به یره علیهم په دیو باندې ولا هم یحزنون نه به دیو غمجن وي، نو په دنیا پسې غمجن. بھئی ویډیو اخره پورې ګورئ تر څو پورې تاسو پوره ترجمه اورېدلې نه، هسې بس تاسو په دغه په مقصد باندې نه پوهېږئ. نو ښه غوږ ورته کېږدئ اخره پورې، او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ د خپلو خپلوانو سره، رشته دارانو سره، چې زموږ د قرآن درس هر مسلمان طرف. والذین خلق کذبوا چې تکذیب کوي بی آیاتنا زمونږ د آیاتونو یمسوهم العذاب وبرسېدیو ته عذاب بما په سبب د دې کانو چې ودیو یفسقون دیو فسق کو دیو زیاتې کو. قل ته ووایه پیغمبره لا اقولو زه نه ویم لکم تاسو ته عین دي چې زما سره خزائن الله خزانې د الله دي، ولا اعلم زه نه ویم چې زه پوهم الغیب په غیبو باندې، ولا اقول لکم زه نه ویم دیو ته انی ملک چې زه ګنې فرشته یم، انی ملک یعنی زه فرشته یم. ان اتبعو څوک چې تابعداري وکړي ان اتبعو زه تابعداري کوم الا ما مگر د هغه یوها چې ما ته وحی کېږي، الیا ما ته الا ما مگر هغه یوها چې وحی کېږي الیا ما ته. ته زما نه ګورې دا ریکارډینګ که زه دومره صحیح نه شم. قرته ته ووایه پیغمبره هل یستوي نه برابریږي الاعمى ړانده والبصیر لیدونکي، لکه لیدونکي او ړانده دواړه نه برابریږي. افلا تتفکرون ای تاسو ولې فکر نه اخلئ، فکر نه کوئ. وانذر ويروا به په دې سره په دې قرآن سره الذين خلق یخافون چې یریږي ان یحشروا دا غیر ورځې نه چې دیو به جمع کړی شي الی ربهم خپل رب سره، الله پاک په موږ راوبلي. لیس نشتی لهم دیوتا لیس نبی لهم د دیو دپاره من دونه سوا د الله نه ولی دوست ولا شفیع نه شفارسی لعلهم یتقون خامخا چې دیو فن واخلي، دا خامخا چې دیو ځان بچ کړي پرهیزګاري وکړي. ولا تطرد الذین نه دي شړي هغه خلک یدعون چې بلی ربهم رخپل بالغدات والعشی سحر او ماښام یعنی پر وخت کې یریدون غواړي وجهه دی وجهه معنی څه رضامندي د الله. تا ووینو ما علیک من حسابهم حساب ورکول من شیء تکاکا د دیو ما علیک نشته دی من حسابهم حساب د دیو من شیء کاکا وما من نشته حساب کا حساب سا علیهم په دیو باندې من شیء کاکا فتطردهم او پرید دیو فتكون چې شي من الظالمین ظالمان. تشي دا پیغمبر د دې ما په ځ پوه نه شم په دې مقصد همو فتطردهم نه څه شي فتكون شيبه من الظالمین. د پیغمبر ته وضاحت وکړي چې پیغمبر ته ظالم نه وي، خو مقصد دا دی چې الله پاک وایي چې یو تنبیه وکذالک دغه رنګ نه کمی کوونکو نه وکذالک دغه رنګ فتنا منګ ازمیخ کو بعضهم په بعضی په دیو باندې په بعضین په بعضو سره لیقولو
وای هؤلاء دا خلق ته من الله احسان کړو الله پاک علیہم بدیو بانے من بیننا ومن زمن کی علیہ اللہ لري الله پاک بعالم چې پوه دی الله الله پاک به عالم بالشاکرین الله پوه دی په شکر گزارو باندې اللہ باک پو دے پر شکر گزار نو دا مخ کې د علیہ اللہ د دې معنی څه شو علیہ آیت نه خبر آیت نه پوهېږي آیت ته نشته پته علیہ بعالم چې نه چې اللہ الله پو دے پوه دی. پر بشاکرین پر شکر گزار آیت ته نشته پته چې الله پوه دی وَإِذَا په شکر جَاءَكَ گزار باندې. الَّذِينَ کله چې راشي تا ته خلک یؤمنون چې ایمان یې راوړلی بآیاتنا زموږ په آیاتونو باندې فقل ته ورته ووایه سلام سلامتیا دي وي علیکم په تاسو باندې کتبا مقرر کړلی ربکم رب ستاسو علی نفسه الرحمته رحمت الله طرف نه وسیا انه شاندار انه شان جاد من هغه څوک عامل چې عملو کې منکم ستاسو نه سوءا بد بجهالت پنا پوهه انا پوی سره ثم تابا بیا رجوع کی من بعده رستو د دینا واصلها په عمل دي او ځان بچ کی نو فانه یقین الله پاک چې دی غفور رحیم بخون کې او مهربان دی وکذالک دغرنګي نفصل الآیات بیان نه یو آیات پاتې دی کړه وکذالک دارنګي نفصل الآیات بیان خپل آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین چې پته ولګي د چې د لارې د مجرمانو. د لارې د مجرمانو چې د مجرمانو لاره ښکاره شي نو دا اوس چې دی نو پرویز بھائی محمد پرویز صاحب دا ترجمه وکړله اوس ورپسې د اجمعین بھائی نه جان محمد بھائی دا د جان محمد بھائی نمبر دی په جان محمد بھائی قرآن سبق واړئ بیا به ورپسې زه واړم انشاءالله اخره پورې ګورئ ښه دا اوس دوباره د سر نه ورته ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین او ندی لګلی مونږه پیغمبران مگر لګلی دي مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین يرون کون کی دا اوس بیا د سر نه وایو مونږه خپل عمل ټیک فلا خوف یرا علیهم بدومنه ولا هم يحزنون بغمجن مولانا جان محمد بټګرامي صاحب اوس تاسو دا سبق دا مونږ یو بل ته اړو دا نو که څه غلطیانې پکې نه ګورې مونږ ته تاسو په کومنټ کې ضرور ښایئ او خاص کر علما حضرات ته درخواست دی چې زمونږ قرآن ترجمې ته دې غوږ کېږي او په کومنټ کې دې وایي چې څنګه چل دی مولانا جان محمد صاحب والذین بټګرامي چې تکذیب کوي بیا آیاتنا د آیاتونو د الله پاک نه یمسهم العذاب مسب کی عذاب بما ورسی کی عذاب بما بسبب دای کانو یفسقون په سبب د دې چې دوی فسق زیاتې کوونکي او حد نه وختون مولانا جان محمد بټګرامي صاحب کا ترجمہ صحیح غور سره توقع دی قلت ورته لا اقول ما لكم تاسو عندي چې ما سره خزائن الله خزاني د الله پاک دي ولا اعلم الغیب او زه پټو وینا کوم ولا اقول زنم لكم ذاتو نو خدا رسول کنه نه کوم کنه ولا اقول اے پیغمبر چې د خلکو ته وایي چې ما زه په غیب نه پوهیږم ولا اقول زنم لكم تاسو ته انی ملک ته فرشتہ یم ان اتبعو تابعداري کوي الا ما هغه چا یوها هغه طریقې سره یوها چې وحی کیږي الی ماته قلت ورته هل یستوی برابر دی اعمادون والبصیر لیدون کې بلکې نه برابر افلا تفکرون تاسو فکر سوچ نه کوئ فن نه هلای بھائی دا منگا سیکھنا سکھانا کو یہ ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے کو یعنی جو سبق چې کم سبق مولوی صاحب وایي بیا هغه موږ یو بل سره اړو خو که څه غلطیانې پکې کېږي نو کومنټ کې موږ ته جواب راکړه بالکل پاک چپ ناست یې خانه هسې ویډیو وګورئ بس ورکشي کوي بھائی لایک ورکړئ شیر ورکړئ څه مشوره راکړئ لازمي موږ ته په کومنټ کې ووایئ څنګه چل دی وانذر ویروا به په دې سره الذین خلق یخافون چې هغوی یریږي ان یحشروا چې جمع بشي الی ربهم خپل رب ته لیس لهم نبوی دولر من دونه سوا د الله پاک نه ولی دوست ولا شفیع نخلاصون کې شفارس کوونکې لعلهم د پاره د دې یتقون چې دو
ځان بچ کی ولا تطرد الذین او ممنه کوا خلق يدعون چې بلی ربهم خپل رب بالغدات والعشی سار او ماقام یریدون اراده کوي دو وجهه د رضامندۍ د الله پاک ما دا خبره علیکا ما یریدون چې اراده کوي وجهه د رضامندۍ د الله پاک ما هغه علیکا ممنه کا بل کم دی ممنه خو نو یریدون اراده کوي تخپل وای ته دغه دنه آیات بیا وای ته یریدون اراده کوي وجهه د خوشحالی د رضامندۍ حاصلولو د الله پاک ما ها خلق علیکا چې نشته د هغو من حسابهم حساب پتا مني من شیء انت شیء وما من حسابک او نستا خطاب پاغو مني نشته من شیء انکک فتطردهم نو ممنه کوا فتکونا او که منه لکړه شیبت من الظالمین د کمون کونکو نه وکذالک د قرنګ پتننا سلمانا پتننا او پتننا ازمیخ کومګه بعضکم بعض هغونه به بعضن په بعض باندې ليقولون چې وای هؤلاء اذا خلق من الله احسان کړ دې الله پاک علیهم په موږ باندې علیهم په دوه باندې من بیننا نمین د موږ نه علیه الله نه دی الله پاک بی عالم آیا نه دی الله پاک نه دی الله پاک بی عالم پوه بشاکرین په شکر گزارو بلکې خبر دی وإن وإذا جاءك کراشتا ته الذين خلق يؤمنون چې ایمان راوړي بی آیاتنا پیاتونو د الله پاک په قول ته ورته سلام سلامتی دی ټول غلط دی سلام سلامتی دی علیکم پتاسو باندې کتبه مقرر کړی شوی علیکم پتاسو باندې علی نفسه کتبه مقرر کړی شوی ربکم طرف د رب د ساتنا علی نفسه په هر یو نفس باندې رحمته رحمت الله پاک انه شاندار من عامل چا چې عمل وک منکم نتاسو سوءا بد بجهالت پنا پوهه سره ثم تابا بیا توبه وستله من بعد رسو داغینا واصلح خپلتی انه شان پور رحیم د الله په کې مهربان دی وکړه دا قرانګي فصل الایات بیان آیاتنا تدین چې خارجی سبیل المینا اغلار د مجرمان قلت وتوینو منکم ان عبدی یوبل تدعوننی من دون الله سوا الله دا استاد کم ځای پوری وي کم ځای پوری دا ځای پوری آیات نمبر 100 مطلب 55 ها واه همنه واه ته یادی دا 55 پوری دا چې دین چې بټا 55 یعنی سورۃ الانعام 55 نمبر آیات پوری وي الانعام نه انعام شیر الانعام سورۃ الانعام چارپای ته وایته دا د غوانو په نوم باندې الله نازل کړی بقره د غوا په نوم نازل نظر انعام تاوی ته تاورو باسي مړه د باستر سے په دې روزه کې دومره تفصیل مکه وکنه دا چې مونږه راکړه سورۃ بقره ته بیا بقره سورۃ بقره خو دا خو بقره خواته وي وا باسي انعام پکیم د ساوري باسي څنګه ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله درزه د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبره ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ او مه د ډانس او د غړېدو فضول خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ دې مثال د گوایي دی دا لکه چې تا گوایي وکړله چې دا کار صحیح دی دا راته ووایه د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی
نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي، په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ، کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه، که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ، په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي. انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار رونه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. آمین ثم آمین. او په کومنټ کې کم سے کم آمین ووایئ. نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.